ایمو ډیرو کسانو گردن ماسې ډک وي پردیو حقوقو نه، پردیو پیسو نه، پردیو حرامو نه. نو پکار دی چې انسان گردن صفا کی، پکار دی چې انسان خپله تصفیه وکي، حساب کتاب وکي، وصیت وکي، توبه وکي، خلکو نه رضایت وغواړي، پکار دی دنیا نه لاړ شي. او د دې سره تعلق نه لري، زه اکثر د جمله ذکر کوم چې ته سپین ږیری شي، ته زوړ شي، ته مریض شي، ته هسپتال کې پریوځې، تغ نه بعد وشه بیا دا شونه وکې. نه، ته هره لحظه مرګ سره روبرو یې، ته هره لمحه، هر عمر کوم سټیج کې ویلې نه یې، ځوانۍ سټیج کې، مان سټیج کې، کوم سټیج کې ویلې نه یې، ته مرګ سره روبرو یې. اکثر مرګونه یاد وساتئ، ځوانۍ کې ډېر کسان مړ کیږي، صحت والا ډېر کسان، تندرست کسان ډېر مړ کیږي. انسان دا مه یې چې زه مریض شم زه به مړ شم، زه سپین ږیری شم زه به مړ شم. نه، ته هر وخت مړ کیدای شي. لذا پکار دی چې هر وخت انسان هر دم مرګ ته تیاری. مرګ ته تیاری مطلب دا دی چې انسان پکار دی چې غاړه صفا کی، گردن صفا کی، تصفیه وکي، خپل اعمال صفا کی، صفا حالت کی دنیا نه لوړ شي. دعای ابو حمزه سمالی کې هم دا جمله معروفی جمله شته دي، وتوفنی فی سبیلک، پروردگار تو لیارې نیڅ روان و مرګ ته نصیب شي، وعلی ملت رسولک، ای پیغمبر اکرم ملت یعنی مذهب و مکتب باندې روان و مرګ ته نصیب شي. دا ډیره مهمه ده. جوشن کبیر کې ما تاسو دغه جمله اکثر الویلو، دوی جوشن کبیر اکثر ماه مبارک رمضان چې کوم احیا ولا شب بدره ولا شپې دی هغه کې الوستای شي، چې هغه کې هزار نمی دی پروردگار ته هغه خستای شي. هغه کې دا جمله مو تاسو بار بار تکرار کو، سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ایدی څه معنا ده؟ ایدی اصل معنا انده ده چې خدایا عاقبت مو په خیر کې، جهنم نه، اور نه، عذاب نه نجات راکې. نجات څنګه ملوي؟ نجات داسې ملوي چې تا عاقبت انجام پایان کار ښه وځي، دنیا نه ښه حالت کې لاړ شي، ایمان حالت کې لاړ شي، اسلام حالت کې دنیا نه لاړ شي. یا یوه دعا چې مفاتیح کې شته، دعای مجیر. دعای مجیر ته که تاسو سترګې وړئ کې هم دا جملې شته دي، اجرنا من النار یا مجیر. ایدی معنا څه ده؟ ایدی معنا دا دی چې خدای ما ته پناه راکې. چی شي نه پناه راکې؟ وور نه د جهنم پناه راکې. ای مجیر آ پناه ورکوونکیه، یعنی خدای نه مو پناه غواړو. یعنی مطلب دا چې عاقبت به خیریت اشاره ده، چې پروردگار اخیری انجام پایان کار م ښه درست وبسید. یا رجب میاشتې کې هر ورځې کومه دعا لوستی شي، هغه کې دا جملې شته دي، وختم لی بالسعاده، پروردگار سعادت و خوشبختی سره مخاتمه وکړي. سعادت مهم شی دی. یا و احیینی ما احییتنی موفورا، پروردگار ښه حالت کې دنیا نه زندگی ښه راکړي، و امیتنی مسرورا و مغفورا، و مرګ سرور حالت کې او مغفرت حالت کې مرګ تره نصیب کې. دعای عدیله نه ورته یی مفاتیح کې شته. دعای عدیله غو دعاو نه د انسان په کار دی چې میاشتې کې یو وارې، نوي کال کې یو وارې، نوي صورت څه کېږي وایي کم از کم نوي عمر کې یو وارې په کار دی ولویلي. دعای عدیله کې انسان عدیله اصل کې وتلی دی عدول نه. عدول یعنی انسان یعنی وځینه بل ځای ته عدول کوله، مطلب یوه ایمان نه ګمراهۍ طرف ته تلله، یعنی منحرف شولی ته ویلی شو قسم ته چې انسان عدول وکړي. که انسان منحرف شولی، گمراه شولی، امکان هر لحظه شته ده. خصوصا مرګ اخیری لحظو کې چې انسان مرګ ټیمر نږدې کېږي، نو دغه ټیم کې انسان عدول شولی خطرات ډېر زیات دي چې انسان عدول وکړي، انسان گمراه شي. لذا ویلی شوي دي چې دعای عدیله تاسو ولولئ. دعای عدیله دې دپاره ولولئ چې دعای عدیله کې موږ تاسو خپلې عقاید، خپلې عقیدې خدای ته سپرو، حواله کوو. پروردگارا توحید نه عقیده لرم، نبوت نه عقیده لرم، معاد نه، امامت نه، قبر نه، برزخ نه، قرآن نه، اسلام نه، هر شی باندې کومې عقیدې د انسان هغه عقیدې دعای عدیله کې انسان الویلی بیای خدای ته حواله کوي بطور امانت. پروردگارا دا عقیدې ما ته امانتاً دیر کړلې، او بیا خدای نه غواړو چې خدای عند الموت چې کله مړ کېږم مرګ ټایم کې دغه عقیدې ما ته واپس راکړه، چونکې خدای بهترین امانتدار دی. نو مرګ ټایم کې مرګ لحظه سره نږدې شي، دا عقیدې انسان ته پروردگار علم دوباره واپس ورکوي. لذا دعای عدیله انسان په کار دی. ولی دعای عدیله کې یوه جمله انده ده، اللهم انی اعوذ بک من العدیلة عند الموت. پروردگار زه پناه غواړم دغې خبرې نه چې مرګ ټایم کې گمراه شم، دینه پناه غواړم. یعنی خدای مرګ ټایم کې گمراهۍ نه ما محفوظ وساتي.
خدای مرگ ټایم کې بد واقعیدو نه مو محفوظ وساتي. خدای مرگ ټایم کې شهادتین ما ژبې باندې جاری شي، قرآن ما ژبې باندې جاری شي، توحید کلمه ما ژبې باندې جاری شي. ډېر داسې کسان تیر شوي دي تاریخ کې چې هغه مرګ ټایم کې چې کله مړ کېدل، اخري ټایم کې هغوی ګمراه شول، دنیا نه لاړل. ځنې شینو ورباندې ګران وو، بچي، اولاد، کار، پیسه، دولت، بلډینګ، ځمکه، پراپرټي، چې ویلي نه وي. انسان که ډېره مینه ورسره وي که نه، اخري مرګ لحظې کې هغه شی ورته شیطان برجسته کوي، ورته څرګندوي، ورته ښیي چې دغته زه اور ویل کوم، دا زه سېځوم، دا زه ختموم. او کلمه شهادتین ونه مثلا توحید کلمه ونه، نو هغه ډېر کسان سوچ دا کوي چې زه لکه مړ کېږم نه باج بشم، نو هغه اخشي وجنه څه شی ونه سیزي، شی خراب نشي، بیخي کلمه توحید ونه، لا اله الا الله نه وایي، محمد رسول الله نه وایي، نو دنیا نه د لاړ شي. بس پکار دی چې انسان دغو شیو ته ډېره توجه ورکړي. یا دعا ده عالیة المضامین، دعا کې وتجعل عاقبة امر محمودة حسنة سلیمه، پروردگار ما عاقبت څه کوم دی هغه ته محموده وګرځي، یعنی داسې چې هغه ته پسند وي، او حسنة سلیمه بهترین و سالم عاقبت ما وګرځي. کسه عاقبت بخیره ډېر مهم شی دی چې انسان عاقبت بخیره خیال وساتي. یو کس واقعا ذکر کوي چې مشهد کې امام رضا زیارت کې یو کس زیارت ته راغلی او هغه دغې خبرې پسې سار و چې زه کومه دعا امام زیارت کې وکم، امام نه وغواړم، مهمه دعا کومه ده. هغه یو کونج کې یو عالم ناست و، هغه ته ویرغلو، پوښتنې ورنه وکړه چې زه دلته کومه یوه دعا وغواړم امام حضور کې، امام زیارت کې چې ماته مهمه وي. عالم دوتی عاقبت بخیره دعا وغواړه. بل عالم بل کونج کې ناست و، هغه ته ویرغلو، بل هغسې مشوره وکړه چې زه دغه ځای کې کومه یوه دعا وغواړم چې ماته ډېره مهمه وي او ډېره قیمتي دعا وي. هغه دوتی عاقبت بخیره دعا وغواړه. هغه کسې چې یو بل عالم ته ویرغم چې هغه ماته خو غوټ عالم برخېدو، بل ځای کې ناست و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې زه امام رضا حرام ته زیارت ته راغلی یم، یوه دعا څه ډېره مهمه وي، ډېره بنیادي دعا وي، هغه زه کومه یوه دعا وغواړم. هغه دریم عالمه ورته یې چې عاقبت بخیره والا دعا وغواړه. کسه درو عالمانو څه اردرې خو غوټ عالمانو، یو بل نه خبر نه و، یو کس ته چې هغه وصیت کوي، نصیحت کوي، دعا ورته ښیي، هغه عاقبت بخیره والا دعا ورته ښیي. قربان شم دعاونو کې او تاسو مناجاتو کې ډېر زیات دغه شي ته توجه ورکړې شوي دی. پکار دی ما تاسو ډېره توجه ورکړو. عاقبت بخیره ډېر مهم شی دی چې انسان عاقبت پایان کار ښه وځي، انجام کار یې ښه وځي.